سورہ مریم کو تو پیج اتنا بڑا خیال سب لکھانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصلی علیہ. آیت نمبر 55 لکھنے والا. قال اوے پلار دے ابراہیم علیہ السلام اراغب آیا تمختاون کے رغبت نو رغبت د دې د پاره صله یعنی صله معنا چې متعلق لفظ ولا راشي الى اراغب الى it means towards رغبت towards او کده دې صله راشي عن یا من نو بیا رغبت from رغبت towards یعنی tendency مخزن اړول نظام مخزن اړول مخته اړول. قال او ابراہیم علیہ السلام پلار اراغب آیا تمخ اړون کې انتات فن آلیت زماد خدایانو څخه یا ابراہیم او ابراہیم علیہ لم تنتهی کچره تمن نشوي سٹاپ دې نه کده خپل خبره لأرجمنک زبتا سنسار کم I'll stone to death. لأرجمنک زبتا سنسار کم لأرجمنک سپیری خبری برتاو کم جو معنی ہے در شکنجا برتاو کم سکنزل برتاو کم سپیر سپک بلی کم صحیح او درے معنی لأرجمنک تکلیف بدر رسول تار سے بلی کم واجرنی اپریک دما ملین اگد زمانہ I don't want to see you زتا قتل نہ واڑم واجرنی ملین مانا یو داس زمانہ چی داغی end me forever واجرنی ملین ما پریک دوا forever برچ. قال او ابراہیم علیہ السلام سلام علیکہ سلام دیتا بانے او زما پلارا نوزل سلام مانا دادا peace be upon you, I will never touch you because you are my dad. تو چار سکے you are free. تو کوله چې زکه تپلاري زه خو ریټاریټ کولم نشم. یو معنا یې دارا او دې معنا سلام علیک د خدای په امان په مخلصه موږ سره تاسو سلام کړل یعنی leave me alone with my own business. دې معنا یې دارا. ها البته ساستغفر لك ربي زبا استغفار و بخن غوانم تاد پارا درب زمانا انہو کانا یقیناً ددا اللہ تعالیٰ دیپانے خفیاً میرا باندیر. ابراہیم علیہ السلام دا داور اشتو نکلا ماتا سو آیتونو تا بوت لئی تبھی کم سو آیتونو تا میں بوت لئی کہ ابراہیم علیہ السلام بپلار دا پارا دعا غستا وغفر لی ابی انہو کانا من الظالین او اللہ زما دے پلار تا بخنو کی دا گمراہان رو ڈال سخرے. صحیح دویم سے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہاں ابراہیم علیہ السلام دا دعا چکولا وما کان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدت وعدها ایاہ اغفل وعدہ فلفل کولا دا یو وعدہ دا فلفل کولا پلار سرا دیو جی ورطا بخن دعا کولا فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منه چکل خدای ورطا فوحی ظاہر اکلا چی دا حتمی و واجبی دشمن دا خدای دے دے با کفر بانے بری اے بس کئی با کفر بانے بمری تبرأ منه ابراہیم اللہ تعالی خوش بس بیدین بعد ورطا زوان رکھ لے تکا اس کو بے زوان آرواو چی پتہ ہو لگے چی با کفر مری دے خود ایمان و دے استغفار دعا نارواو ما كان النبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربا. دی آیت میں سورہ توبہ کی بوتری ہوئی کہ دا پیغمبر دا پارا دا ایمان والو دا پارا دی گنجائش نشتا کہ دا مشرکان دا پارا دعاگانے دا بخنیو کی اگر کئی پلاری یا روی ما تاستوی کہ سو پورے مشرک یا کافر جوندے دے دعا ورتکویشی خدای ایمان ولور کی خدای ہدایت پر نصیب کی اللہ تعالیٰ دا گمراہی نے راوارے. صحیح پوچھے کلا دے مرشو ودا کفر باندے یا دا دعا کول ورته حرام دی ستا ایمان زائد کی ذکر اگر پارا ختمی دا چا بس سزا کی. صحیح شو
وآتذرکم اپنے اکدم زتاسو وما تدعونا چتاسو ورطا آوازونا کوئی دفع دا مشکلاتو دا پارا من دون اللہ بغیر دا اللہ نا. نو عام طور دا مشرکین و خدایان دا دا مشکلاتو دا ازالے دا پارا یا دا منفعت دا غفتو دا پارا اندوانم چی بوت لورزی یا ایسا شے پکاری یا ایسا مصیبت نظام خلاصی بے عینی ہی دا کیفیت دا دا طول مشرکانو دے صحیح. او دا دعاگانے یا دا آوازونا دا غائبانہ ورطا کئی. ابراہیم علیہ السلام ورطا ہوئے تاسو دا اللہ نا علاوہ چاہتا ہوں دا آوازونا کوئی دا منفعت دا پارا یا دا دفع دا مشکل دا پارا ما دے طول تا بائے بائے رہی دی زمان دین کے دی گنجائش نشتا. وآتذرکم اپنے اکدم تاسو وما او آغا بطان تدعونا چه تاسو آوازونا کوئے ہوئے تمن دون اللہ بغیر دا اللہ نا دا جلب منفعت دا پارا یا دا دفع دا ضرر دا پارا. دا جلب منفعت دا پارا چه دا خیر راتا راولسی یا دا دفع دا ضرر دا پارا یا دا تکلیف راتا دا فشی. وَأَدْعُو رَبِّي ذَا آواز کوم یواز پروردگار پلتا غصا یقینی خبر دا اللہ اکونا چیز بنشم بدعائی ربی فغفتنی دا پروردگار پلنا شقیاً بدبخت کلہم دا پروردگار نا غفتل چسو کئی دے کلہم بدبختنی دے نیک بخت سرے دی. نو سنگا نیک بختی نمبر اول سیف اللہ خان ورطولی کا دے نیک بختی دا عقیدے پہ اعتبار دے نیک بختی دا عقیدے پہ اعتبار چی عقیدے پہ یو اللہ بانے پخل نمبر اول دے نیک بختی دا اعمالو پہ اعتبار چی دا اعمال خالص دا اللہ دا پارے. نمبر درین دے نیک بختی دا اخلاقو پہ اعتبار دا کیریکٹر جوڑی دی دا کی استقامت رہ کیریکٹر جوڑی دی. اور نمبر سلورم دے نیک بختی دا دعا پہ اعتبار چی دعا یقیناً قبلی دی پہ یو دا درو صورتو دعا یقینا قبلی پیو ددر صورتو یا خو متعلقہ شی ورته ملاو شي رقم د پاره دعا کړی دا یو صورت د قبولیت. دویم صورت د قبولیت دا ده چې یو را روان مصیبت ته الله تعالی دفع کړي دعا په برکت یو را روان مصیبت ته الله واړي. او دریم قبولیت دا ده چې دا په قیامت کې د درجاتو د پورته کېدو ذریعہ وګرځي. ځکه اوس مثلا فرید خان خو بغواړي سبا غواړي چې مال $1 بلین راکړي صحیح. اوس ضروري ده چې دغه د $1 بلین دعا هم د بلین په شکل کې منظور شي $1 ورته ملاو نشي خود باندې یو لوی مصیبت را روانو چې بلین سره ټول دنیا د هغه لار کې رکاوټ نشي جوړېږي دغه دعا د هغه لار کې رکاوټ شو هغه مصیبت نه بند صحیح. او کدام نو شو نو آخرت کې دغه دعا د په کریډټ باندې تللی ده د چرته په کریډټ باندې تللی ده. اوس د دې کریډټ په سوري on the day of judgment he will find out that is more not only than 1 billion but more than 1 trillion. نه کریډټ په 1 بلین نه ده د څه ده د 1 ټریلیون زیات ته چې دغه دعا د جهنم نه بچ کړم. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي خدای باندې همیشه عقیده ساته چې مسلمان چې په شرایطو باندې भरपूर دعا وکي الله تعالی مسلمان نه بدبخت کوي. مسلمان بدبخت نه ده نیک بخت باندې دا سره د ټول نه لوی نیک بختی ده چې الله ایمان ورکړي د دې له خوشبختی برشته. عطا یقین خبر دا اللہ اکونا چزبکلهم نشم بدعائی ربی پغفتن پروردگار قلنا شقیا بدبختا فلما تظلهم کرچ دے زان لشردوینا وما یعبدون من دون اللہ یودا غبطاننا چی دے عبادت و بندگی کولا بغیر دا اللہ نا وحبنا لو اسحاقا منگا ورکدتا جسم کو حبا مانا گفت منگا گفت کدتا اسحاق علیہ السلام نو گفت اصل اولاد گفت وی او چې بیا په داسې عمر کې ورکړل شي چې هغه عمر کې بچي پیدا کیږي نه 86 ایئرز سورہ د ابراهیم علیه السلام عمر شپږ کاله ابراهیم علیه السلام عمر شپږ کاله او د خزا حضرت سارا دنه صرف 9 کاله کشروا نو داغه عمر وو یا کاله نو په دغه عمر کې چې زنانه د وو یا کالوي او بوډا د شپږ یا کالوي د بچی پیدا کېدو سم امکان شته نو چې دغه وخت ملاوي شي نو گفت ورته نو وایسبو ورته وهبنا له اسحاق
مونگا حبک دتا یعنی گفت مکدتا اسحاق علیہ السلام زویه و یعقوب علیہ السلام نمنسه دا د اسحاق زوی دی. ابراهیم له الله دومره اوږد عمر ورکړ چې په بوډاوالي ورته زوی هم ملاو شو، نو سیو مړي ده. وکلن او هر یو د دې دوالو جعلنا مون جوړ کړو نبیان پیغمبر ووهبنا له امونګه هبک گفمو کدې ټولو تم رحمتنا رحمت خپل نبوت ورته رحمت خپل ابراهیم پیغمبر، اسحاق پیغمبر، یعقوب پیغمبر، یعقوب نه بعد یوسف پیغمبر. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یو صحابی تپوس گئی ویجی منل کریمو شسړې سوک دی. نو یو خدا چې کوالټي ذکر کی، یو دا چې کو او دغه دا چې پرسن منشن کی. صحیح؟ یعنی مثلا یو ورځ چې لا شیرشاه د خیر اراده نه کړی نو په هغه ورځ چې پریجار مان تپوس کی چې شسړې سوک دی، نو زه ورته چې شسړې هغه دی چې کله کله دا غزل کې خدای واچي چې نن بل یو روډای په حکم او دا سبق مرګ ته ورسو. صحیح؟ یو غوښه په حکم او سره وډای او سبق دې مرګ ولما راوړم. نو دا مې کوالټي ذکر کړه. صحیح؟ خو کوس نن ته مانه تاسو کې شسړې سوکته نو کوالټي ضرورت دې سره کوم شي ښه ده. څوک دغه دې اراده کړی دا خدای دې پیټینګ وساتي. صحیح؟ نو پیغمبر اسلام ته تاسو شو نیشه سړی څوک دی؟ نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پرسن منشن کو وی الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم. داولیکا الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم سرور در کریم دی. شسړی د شسړی زوی د شسړی زوی د شسړی زوی یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم. یوسف د یعقوب زوی د اسحاق زوی د ابراہیم زوی. کوم یو په خلاف سره ټول مثالی خلق دي. څلور واړه ایگزامپلری پرسنالټی ده، رول ماډل. صحیح؟ ووهبنا لهم من رحمتنا ورکم دویتا در رحمت خپلنا یعنی نبوت. وجعلنا لهم امونگو کردور دوید پارا لسان صدقین ذکر رشتیا. لسان مانا جبا، نو جبا آلہ دا ذکر دا، ذکر پس کی پر جبا. لسان صدقین ذکر شایستا ورشتونے غلین دیر والپٹول امتنو کی. نو دیکھو گورا چو سرستو سورة اسمان دین حامل امتن راغلی دی، یہودیان راغلی دی، که عیسیان راغلی دی، که مونگ رادو چې د ابراهیم ذکر کو مونږ علیه السلام، چې د اسحاق ذکر کو مونږ علیه السلام، چې د یعقوب ذکر کو مونږ علیه السلام، چې د یوسف ذکر کو مونږ علیه السلام. الله تعالی فرمایي په نیکسٹ جنریشن کې، فیوچر جنریشن کې ما د دوی یو خسته ذکر دا روټین وګرځو، په دوی یو خسته ذکر مې روټین وګرځو. وذکر فی الکتاب موسی، آیات کتاب کی قصه موسی علیہ السلام. انه کان مخلصا یقینا دا موسی علیہ السلام سلیکٹڈ. مخلص مانا سلیکٹڈ، چوزن، منتخب. مخلص مانا ګوره مخلص په دې لام د پاسه زبر دی، فتحه ده. یو مخلص ده، مخلص مانا سنسیر. انه کان مخلصا ده سنسیر نو، انه کان مخلصا ده سلیکٹڈ. د دې انتخاب چا کړ؟ الله. دې خالص کړی شو. انه کان مخلصا یقینا ودې مخلصا خالص کړی شو د الله دوستۍ لپاره. وکانا رسولا او دې رسول نبی او نبی. نو فرق په میز د رسول او د نبی کې دا دی چې رسول دا هغه فرستاده دی، هغه لېږل شوی دی چې یا نوې کتاب یا نوې صحیفه یا نوې شریعت ورته ورکړی شوی. نوې کتاب یا نوې صحیفه یا نوې شریعت ورته ورکړی شوی. نو گویا رسول صاحب کتاب یا صاحب شریعت ته وایي، صاحب کتاب یا صاحب شریعت ته وایي. او نبی دا هغه فرستاده دی چې د تابع وي د کتاب یا د شریعت د بل رسول، د تابع وي د کتاب یا د شریعت د بل رسول.
ونادیناو من جانب الطور امونگ آواز ورکدل من جانب الطور د جانب دا تور غرنا الایمن نو ایمن دا صفت دی یا د تور یا د جانب دا کوالٹی دا دلته دوه لفظ ذکر شي یو جانب یو تور نو کدا ایمن دا کوالٹی او صفت وی د جانب نو معنا دا دا چې د تور د شي جانب نه د رائټ طرف نه راسته خاصه دا غینه مې ولا आवाज ورکو او کدا ایمن کوالټی د تور شي نو بیا د یمن نه دی امونګه आवाज ورکو دله د جانب د تور نه هغه تور الایمن چې ډیر مبارک دی الایمن چې ډیر مبارک دی دا تور ډیر مبارک دی وقربنا امونګه نږدې کړو دې نجیل د مناجات د پارا نو مناجات سیکرٹ ٹاک ٹو ایچ ادر سیکرٹ ٹاکس ٹو ایچ ادر لکه فریدیان او شیرشاه چې پټه خبرو کول دعوت ده نو دې ته مناجات وایي دې څه وایي نو چې سړی په تنهایی کې الله تعالی یادای دې ته مناجات ویل شي نو الله تعالی وایي د موسی علی السلام ما ځان سره رانږدې کړ د سیکرٹ خبرې ده پارا صحیح ووهبنا له امونگه بکڑو دتا من رحمتنا برحمت اغفلنا خاور ددو حارون علیہ السلام نبی الپحیز دا پیغمبر سنگا موسیٰ پیغمبر شو نو دا اللہ نو غستر وی او اللہ وجعل لی وزیرا من اہلی رسول تاہا کرا روان دے وجعل لی وزیرا من اہلی خدای دا مهم خودیر غٹتے فرعون تطلن دمرلوی جابر سلطان تطلن دمرلوی جابر قاهر سلطان تدل دا سے جابر قاهر سلطان چې داغت ځان نه علاوه په بل چا باندې نظر نه لګي خدای هم ځان ته وایي نو ما سره یو ملګری او کم از کم پکار دی یو وزیر سره وزیر معنا معاون وزیر معنا وزیر لغوی معنا دا معاون چې ملاتړ دی کوي ملاتړ یو ملاتړ نه پکار دی او فورا وی وجعل لي وزيرا من اهلي صحیح نو فورا خپل نوم واغسته وې ځنه چې خدای ته تبدل نه وکړي اداري وزیر دی څنګه چې شمال نه راولي نه مندارې پکار نه هارون دا زمارو وجعل لي وزيرا من آلي او يغرد ما لپاره ووهبنا له من رحمتنا امونگ ورکدتا در رحمت اقبلنا رود د هارون پیغمبر وذکر فی الكتاب یاد کتاب کی اسماعیل علیہ السلام انہو کانا یقینا اسماعیل صادق الوعد رشتن پوعدہ کی نو دے دو وعدے دومرا پاسدارو دے دو وعدے دومره پاسدارو روایت کی راضی ابن عباس سے روایت کر پیغمبر علیہ السلام فرمائے زما پلار اسماعیل علیہ السلام ویچا سره وعده وکړه مرګره ورته روانو هغه مرګري ورته وی زلک دې ځای دې کړی ته ورځم لکار مې ته بل دلته انتظار وکړه اسماعیل علیہ السلام ورته آو زبرته انتظار وکړه درې ورځې او درې شپې هغه سړي په هغه ځای کې پلار کې ناستو په سلور مرچ یا سړی راغی غناړو خبره راشه ما سره مرګ ته انتظار وکړه هغه چې راوته کلینا من مستیان اخلاص ذکر څه اسمه ورته یا شو استغفر الله وی چې زی ظرف نه توبه یاتین وي زما څنګه لما تا ته ویل زه تعدیل انتظار کوم ول ټایم تحدید مو کړل تو وخت تعدید مو نو کړې الله تعالی تعریف کوي چې انه کان صادق الوعد دا سړی په جبه ټینګو دا ادا سړی کوالټي ده په جبه ټینګېدل دا سړی کوال زمونږ د پښتنو یو کوالټي دغه وا کدا دغه وخت دا دغه وا شته پکې نه خلق شته ځنګل یې د ضرور نه خالی کیږي ځنګل انه کان صادق الوعد یقینا اسماعیل علیہ السلام صادق الوعد رښتونه په وعده کې بلکې زمون په وطن کې ضرب المثل بعد اوقات بچا چا سره د څه شي د خرصون خبر اوره ذوالفقار سره ما خبر اوره چې دا شی $50 به درکړم بیا باندې سلامت راغی وې دا شی زما په کار دی زب $50 درکړم سلور ګنا زیات قیمت ما وې چې نه ما خو ذوالفقار سره خبره کړې ده هغه وې چې زه یې اخلم په سود ورته کړی ده $50 وې زه $50 درکوم صحیح نو پښتون ورته او ته $50 راکې چې $50 لکه عمر راکې ژبه پرې خودل
او خزه پرې خودل یو شان جرم دی. دا پښتنو مقوله و استاد وطن کې وکنه چې ژبه پرې خودل او شزه پرې خودل دا اوس موږ ژبه پرې دیو بس برېک ها پښتو مو سره کړل. انه کان صادق الوعد یقینا اسماعیل علیہ السلام صادق الوعد رسول په وعده کې وکانا او د رسول النبی یا رسول او نبی وکانا یامر او د چې حکم به کولو آلو فیملی خپلتا بالصلاه پمانځ او زکات. نو زکات دو معنی دي، یو معنی پاکیزگی، ادویمه معنی ادایگی د زکات. د زکات یو معنی د پاکیزگی او تر دې حد پورې پاکیزه سره حضرت اسماعیل علیه السلام ما تاسو واقعي تفصیلی ویلو چې کله ابراهیم پرې خو د علیه السلام د مکه معظمه په لق دق صحرا کې هیڅ شی نو سوای د بیت الله نه برشه نو او بیت الله مرام شو، بیت الله شریف هم رنګ شو او بنوي د خوراک څه شی نو د زوی او خزه دواړه راوصل او دا پرې خو ده د زمزم په ځای یو ونه وراړه یکونه نو دا یو نه لاندې دواړه کې خدل یو دوا د سکین بیگ مشک کې ورته وي تاسو وایو مشک نو یو دواړه مشکونه یو د اوبو یو د خرماو د خجرو دا ورته پرې خول او ابراهيم عليه السلام ته روان شو. حضرت هاجر ورته وي الهمن یا ابراهيم ته مونږ چاته پرې دي. ابراهيم عليه السلام په شاونه کې روان دا ورپسې روانه و به ورته سات پسې الهمن یا ابراهيم تم چاته پرې ته انسان نشته هیڅ شي نشته. ابراهيم بیا ور کتل په دریم ځل ورته وی وی برای کا ام به امر الله دا استغفر ډیسیژن دی کله خدای حکم دی استغفر فیصله ده کله خدای حکم. اوس ابراهيم عليه السلام ورته شاو کتل وی بل به امر الله دا خدای حکم دی صحیح. اوس د دې خدای عقیده ته وګوره وی فیض الله یزیعنا بیا څه په مشدخه چې د خدای حکم دی موږ ځای کینا چې د الله حکم دی دی هغه موږ نه ځای کوي بلکې ځای کول خو پرې ده دا غوی د واجب د خطاب اداي اخر ته داسې عبادت کوي سبحان الله چې خلق نه ځایږي پکې څنګه عبادت راځي باندې داسې عبادت کړه چې خلق پکې نه ځایږي. حالانکه یو مور او زوی ورکوټه معصوم چې کې نه ته نه بس دې پیدا شوی میاشتې نو بچي صحیح او چې دا او بو سره خلاص شي. حضرت هاجره د صفا او مروه صفا ته وخت جره کو څوک نظر نه راځي لګي او بده وړنه ما شومړي دي نو دلته به مروه ته منډه کوي چې کاته لکه د سارا دی چې څوکستانه انسان پکې نشته صحیح. په دامیس کې چې د کته ځای ته اوس خو ارصف لیټ کې اوس خو بادشاہي ده ایر کنډیشن دی ارصف دغه ځای د سکند باندې و نو چې دا بل صفا نه روانه شو مروه ته مروه صفا ته نو د کند چې به کوزه شو نو دا معصوم ورته مسکاري ده نو دا خو لکه د ساراو یې درندران چې معصومونه کوي نو دې به دغه منډه واله چې دې کندنه ضروري چې دا معصوم ورته ښکاریږي بس هغه منډه خدای دومره خوښ شو چې موږ ټول ته تر قیامت او منډه وایي راځه او ځکه به وایي چې حاجرې دغه ته منډه والے ده صحیح. او بیا خدای دې شان ته وګوره سبو ته وایي تاسو وایي خو ته وایي تاسو منډه نه وایي والے خدای منډه ده فالله سوې سړو ته وایي تاسو وایي خدای لپاره دا به حیايي ده منډه واله صحیح. نو ته وینې ته باندې ته به پردې کېږي څه کېږي ته به پردې کېږي تر پر مناسب نه بس معمول مطابق روانه ہے صحیح. نو دغه اسماعیل علیه السلام حضرت هاجرې چې ووم چکر ولګو نو ناسا په التاسو شاینم شیو وای دا هو بدی رامنډه والا ابن عباس فرمای چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جبرئیل لاغه دغه ځای دی حضرت اسماعیل د خپل سره خپل وزر وغه چې وزر وړ او براوته حضرت هاجرې ورته رامنډه کړه او زر د کانی شګي ورته وصول ذکر روان شو نو دی خدای دا خو بده کې وبي سارا ده نو کدا او به دي په ختم وشي دلته سٹاپور وایي صحیح. نو په خپل هیبرو کې ورته لګیا زم سٹاپ هیبرو ده څه هیبرو زم سٹاپ خور شګي ورته چولې صحیح. او حضور صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې فرمایي چې لولم تقولي کزما انا زما تاسو انا وای مونږ نه وایو کزمان یا حضرت هاجرې دا سٹاپ حکم دی وګورئ نه کړه لکانه معینا هوا وجه لما دا به سمندر په سمکه باندې بخور شو او واقعي سمندر دی نو سمندر دې که سمندر نه کم دی سمندر به مو شي که دومره مخلوقي پر ته خدا
لکان معین علی وجه الارض. دا کبیر اسماعیل دا تلوی شو یو قافله جرهم دا را روانه د یمن نه هغه یو مرغه او کتل سمت شمال کې په دې غرب باندې دیرو سټاپ کړو څه کړو سټاپ کړو نو وې کتل چې یو داسې مرغه چې هغه صرف د اوبو د پاسه ګرځي سره پاسه د اوبو د پاسه دا مرغه دا څه کړلې دا غلطه خو چرته وبنيشته نو یو دوه کسان راولې تاسو ورشي دغه ناس تکي دغه ویلي کې دا مرغه څه دی غلطه او بخوالت غیر مترقب نعمتو نو هغه چې راځه او وې کته چې دا خو بدی ډیر شایسته بدی صحیح نو واپس لاړل ویل ته یو شذدا یو معصوم دی ورته الته بدی صحیح نو دوی دوه تقاضې پیدا شو یو روحاني یو مادي خو او ضرورت مادي څه او او روحاني وی دل په دق سارا کې خو زمونږ نسلونه په دې لار باندې سفر کوي چې توبه نه وي دا څو روحاني مخلوق دی نو دوی راغل او ورته اجرینه ډیماند وکړ چې موږ دلته کې ډېرې چولې شو ناغي ورته یو شرط وي او ببنه پوزش کوي دا او وقف دي اصل لکه چې وبو دلته د هر څه زیات قیمتي دي اصل تاسو خرڅول شروع کړئ څه دوی چې بزنس به شروع کوي او ببنه پوزش کوي ورته مستقتن نه بدلا قبيله جرهم دا دغلته کې اشاره شو اور اسماعیل رست بیا وعده وکړو په دې قبيله جرهم کې ابراهيم عليه السلام ملاقات تراغه نه د کور کې نو د کور کې نو نو د شدوا ناغه نه تاسو کو ځان ورته متعارف نه کړ وې تاسو سره څوک دی نو وې زما سره خو زما خاوند اسماعیل وې دې وې دې کو ښکار لته دی ښکاری سره دی ښکار لته دی ښکار کوي ناغه ورته گزاره مو څنګه ده څه ژوند مو څنګه تیریږي نو بس غیر شکایتونه یو وېسه ژوند دی چلته بدره مسلو باندې یو سمیلا شکایت کې واچو نه لګي تند تیریږي سجوان من خو نه دی ابراهيم عليه السلام ته دا شکایت او بیا د الله د کور خوا کې دا ورته خوښ نشه صحیح نو دی ورته تعالی سره هغه ورته تعالی ځان سره تعالی پر ځان له سنشته نو مال وسلا کی صحیح وې خو چې خاوند راشي نه هغه ته وایي چې یو بوډا راغلو هغه وی چې دا ورته بدل کړه چارچو موږ ته چوکټ وایو چوکټ ته بدل کړه چوکاټ موږ چوکاټ وایو چې دا چوکاټ بدل کړه انو بس دې لړم چې اسماعیل علیہ السلام د سلور له بعد د ښکار نه راغی نو خو ورته کیسه یې وډا راغله ډېر روحاني ونه سره صحیح وسنګ بوډا نو چې ورته دا زما بابا هغه زما بابا راغله وتا ته سوې تای وسه خدمت نه بس هغه څه نه ځای ستاسو پوښتنه کوم وی نور څه خبره وی بس ما وردا سه وی چې بس حالات ډېر تکلیف دی نو ما ته چې خچ اسماعیل الله شو ورته چوکټ بدل کړ بس هغه وته شبا زر سامان تیار وا ته ما طلاق کړې صحیح تاسو منون کې سره صحیح زما بابا ما ته حکم وکړ چې دا خدا دا پرې دا الله کو پاکي دې شکایتونه کوي دا خېټه غوښته دا څه نه تغسل نه دا نصاله خبر دا رفضوا چوکټ بدل کړ صحیح او دیم ورته بیا راغی نو بیا د قبیله جرهم د چیف لور کړو د جرهم قبیله کوم سردار شو دا غلوري بیا واده کړو انو بیا ابراهيم عليه السلام د قرنګ سرکال بعد چکر لګو نو چې راغی بیا اسماعیل عليه السلام نو ښکاری سره ورشکار په ډیر کړل دي صحیح ها او کباب په دې د ابراهيم عليه السلام ته د زنانا سخرماوي او صوبه ورته وړاندې کړی اوس په فلحال دغه دي الله مهرباني ده صحیح ابراهيم عليه السلام ورته نو وخت بس خدای الله مهرباني ده وینو سو خوري څه ورته وې چې څه خوري وې بد ښکار وخت خورو ادا زمزم وبسکو سره ښکار وخت او چې اگر وتاو ناغه خورو او سره دا زمزم او بسکو و حضور حضرت والسلام فرمائے و اللهم بارک لهم فی لحومهم خدای دې وخت کې برکت واچي و دا زمزم کو اللهم بارک لهم فی مائهم خدای دې اوبو کې ولا برکت واچي صحیح نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د دنیا د حکماو نه تاسو کې ډاکټر ذوالفقار ناس دی صحیح چې غوشي او هغه بیا د ښکار او صرف اوبو سره خوري نور نیوټریشن فیکټر سره نه صحیح نو دا سړی پټاوي دا سړی شلای صحیح دا د مرګ پیغام دی
خو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د مکی ابو هوا مکه کې وخه د زمزم ابو ورسره سکل د ابراهیمي دعا د وجه د منفي اثر نه لري. اجي باری دې کړه چې تاسو غوښه وخورو او ورسره وسکو ورته زمزم ورسره ان شاء الله. وکانا یامر علو دے چ حکم بے کو فیملی خپل تابع صلات د مانزو و زکات د پاک بازے وکانا عند ربی او دے پنځ د پروردگار خپل باندې مرضی ان ډیر پسندیده شخصیت د خدای ډیر خوښو. مرضی معنا ها د خدای ډیر خوښو. ا د خدای هغه څوک خوښي چې د خدای په فیصلو راځي. د خدای په فیصلو راځي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی فيما اوحى الله الى داؤد علیہ السلام هغه وحی چې الله تعالی داؤد ته کړی و پس کې پسامس کې پس کې سامس پی اس ا ال ام اس لیکن دو شی نه پکې سایلنٹ دي. پی پکې هم سایلنٹ دی ال پکې هم سایلنٹ دی. لیکل شي پی اس ا ال ام اس خو ویل شي سامس او سامس په هیبرو کې سامس دي. تاسو سامس دي. نو دا زبور د داوود ته صرف سانګ دي او بیا د داوود علیه السلام داسې میلوډیس आवाज و چې داغه میلوډیس आवाज سره الله تعالی فرمایي یا جبال اووی معه والطير چې د سحر د تهجد وخت دا د زبور سانګ وي صحیح نو د مرغان او غرونو هغه ور سره ما سانګ وي مرغان او دا د داوود معجزه وا چې مرغان ور سره ما سانګ وي او غرونو ور سره ما سانګ وي یا جبال اووی معه والطير والنا له الحديد. صحیح تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې داؤد علیہ السلام په سانګ کې یو سانګ الله چې ورته لګل او هغه داو چې من لم يرض برضای ولم يصبر على بلای ولم يقنع على غطای فليخرج من تحت سمائی وليتخذ له ربا سوای. وی چې څوک زما په فیصله رضا نه دی الله تعالی وی چې څوک زما په فیصله رضا نه دی ریزرویشنز دي سشي دي ریزرویشنز دي یعنی ما ولا غوښه ورکړه کباب والا سمره ورکړه کباب والا غوښه مرته اده چې رینج وسره نشته. صحیح اوس د خدای فیصله دا چې غوښه درکړه الحمدلله وایا ته خدای له څه کړی هیڅ شی ونه نه کړی هغه بیا هم غوښه درکړي تو ور سره رینج واړي اته ور سره ساس واړي صحیح اته ور سره شین مرچک واړي. من لم يرضى برضائي ولم يصبر على بلائي چې زما پر رسولي مصیبت باندې صبر ونک ولم يقنع على غطائي چې څومره شی ورته ما ور کړې په دې سترګې مړې نشي کانټنټ نشه قناعت پکې را نه وي فليخرج من تحت السماء. الله تعالی دې به زما دنیا کې کیسه د حکم کو زما د اسمان د لاندې نه وځه څوک زما د اسمان د لاندې نه ځکه زما فیصلو باندې تر ځان نه چنیر دانه کیسه د مملکت فليخرج من تحت السماء وليتخذ له ربا سواه. ځان له بل رب وګورا نو نه چې اواز کې دا ځان له بل خدای وګوري نه دا په وس پورا ده چې الله د اسمان د لاندې نوځي نو بیا سواله پکار دي چې خدای سور کړی دی په دې باندې سترګې مړې خدای طرف نه کوم مصیبت راغی په هغه باندې صبر د خدای فیصله باندې راځي. نو دا چې دا غدري صفته ده د الله تعالی پسندیده شخصیت دا نظریات چې د الله فیصله باندې رضا د الله پر رسولي مصیبت باندې صبر د الله په ورکړي شی باندې قناعت. پس کې وسله دا غواړي چې د خدای نظر کې د زما مقبول شي دغه درې شی په کار دي. الله دې موږ ټول راکړي. نو اسماعیل کې داو نو وکانا عند ربه مرضیه خدای وایي چې زما په نسبت باندې ډېر لوی پسندیده شخصیت. او وذکر فی الکتاب ادریس آیات کتاب کے ادریس علیہ السلام انہو کانا دا ادریس علیہ السلام صدیقا دیر مین آف ٹروت دا رشتیاو سڑے ہو رشتونے سڑے نو دا رشتیاو سڑے ہو رشتونے سڑے آگا چاہتا ہوئی چی دے انٹینشنلی او پرپس دی رشتیا ہوئی یعنی دے انٹینشن دائی چیزا ہوتی رشتیا با ہوئی او مین آف ٹروت یا د رښتیا سره هغه غل دروغ ورتل هغه دروغ ورزینه داغه نیچر ترانسفورم شوی صدیق داغه نیچر ترانسفورم شوی نو الله تعالی و ادریس علیه السلام دا صدیق او صادق نو صادق خو رښتینی یعنی هغه دروغ ویل شي خو وینا صحیح او هر څه صدیقی
د دروغ سره دومره آموختي رښتیا سره دومره آموختي او دروغ دومره چې دغه هرشي بالکل دراړو چل نو دروغ لا څنګه نو دې سوې صدیق انه کان صدیق النبی اعظم شیخ سے بوي لیکن سړي چې رښتیا چل نو دغه ته به کیزین وای یو کاذبی چې دروغ وای په اراده یو هغه چې رښتیا ولا ورته هغه ته به کیزین وای د صدیق په شان انه کان صدیق النبی یقینا دیو صدیق درشتیاو سره نبی پیغمبر او رفاناو او مونږ پورته کړو دې مکان الغلیا لوی درجه تا نو پیغمبر نه لوی درجه بل نه اولئک الذین دا کسانو انعم الله علیہم چې انعام کړو الله تعالی دوی باندې من النبیین داود پیغمبرانو څخه من ذریه آدم داود اولاد آدم څخه وممن حملنا مع نوح داو اولاد دا غچا چې مونږ سوار کړو نو علیہ السلام سره کیشته کې ومن ذریه ابراهیم داود اولاد ابراهیم و اسرائیل او د یعقوب وممن هدینا ادا خلق دعا خلقنا چې څوک مونږه گایډ کړو وجتبینا ارچا مونږه انتخاب کړو الله تعالی او دلی صفات نمبر اول چې دا د آدم اولاد کیو نمبر دویم دا د نوح اولادو نمبر دریم دا د ابراهیم اولادو نمبر څلورم دا د اسرائیل او د یعقوب اولادو نمبر پنځم دا هدایت یافته خلقو نمبر شپږم دا منتخب خلقو نمبر شپږم منتخب خلق اذا تتلى عليهم آیات الرحمن سپلاستا مسئلہ علیہ اذا تتلى عليهم چکل لستیش دوی بانے آیات الرحمن کل لستیش دوی بانے آیاتون در رحمان خرو دی بپریوتل سجدن سجدکون کی وبکین او جریدن کی نو قرآن کریم کی سوار دا سجدی واجبی ہر ځای سجدہ پا دا سے آیت بانے دا چی انتا دا سجدی ذکر دے انتا دا سجدی ذکر دے ادا عمل دا پیغمبر نا ثابت دا نو یو دا آیت تقاضا چی آیت دا سجدی ذکر کری دین دا پیغمبر عمل دا دی وجر سلور والا ایمو پنیز بانے آغا سجدہ سو کر دی دا واجب کر دی دا فخلف من بعدهم پس رسطرا للذین پس خلف مانا سکسیسرز خلف مانا خلیفگان خو خلیفگان دو قسمی یو خلیفہ د خیر وی یو خلیفہ د شر وی خلیفہ د خیر آغی چې د پلار مشن اغا نور مخپڑوان دی کی ایو خلیفہ د شر وی چې اغا پلار ستری پاگی متیاجر کی صحیح داغا اغا پودا کرتی مرنا بعد داغا سو کی داغا وی یو سڑیو اغا بوی سکول وی اغا با دمڑو نا کفن استا نوی مڑی چگو ناغا نبی سوکلو کفن بیتی استا نو خلقو با مسجدوں کی دعا کولے اپنا آخر دبی خباس مڑی تو بیزت اکلا صحیح نو دے مرشا نو خلقو جماعت کی دورہ قادر شکرانے نفلک شکر دے خدای دے خلاص کو خدای مڑی بیزت اکول نو دا غزوی وی دا پلار نیک نام آم ایسا کو دا پلار ناغبا دا مڑی نا کفنو استا پی بیو موگے و ٹکوا نو دے بیزت اکول صحیح نبی اقل کی جماعت کی ہوئی پہ غفلار دیر خسڑے و رحم اللہ النباش الاولا پہ غفلار دی خدا رحمو کی دا غریر دا شیطان بھی رہے فخلف من بعدهم خلف پس رست راغلر دوئے پس خلفنا کار خلیفگان اضواغ الصلاة چی اغوی زائق المنزنا واتبع الشاوات اضوی فالو کل اتباعو کلا دا ایول دیزائر دا گند خواہشات شہوات مانا گند خواہشات فسوف یلقون غیا فزرد یلقون چدوی بملاوشی غیا گمراہ سرا دا غی دو معنی دی یو غی پا مانا دا گمراہی یو غی پا مانا دا گمراہی او دویم غی دا یو ٹرنچ تے پا جہنم کی پیغمبر علیہ السلام فرمائی یو کند دا یو خندق دے چی دا اغینا جہنم سلور سوا کرت دیگی پناہ واری چی خدا ما دقیق کندے تا چرتاو نرسے جہنم وہی یعنی اگے عذاب تم رضیات تھے کہ عذاب کا اگے عذاب نہ تکلیف کیجیے عذاب کا اگے عذاب نہ تکلیف کیجیے
الا من تابا مگر آسو چ توبه وکړه و آمنا ایمان راړو وعمل صالحا عمل کړي صالح فاولئک تا کسان يدخلون الجنه دوی بداخلی کی جنت تا ولا یظلمون شیئا ذاته بنشکول دای سرا لګوندهم شیئا قلیلا لګوند بم دای سرا ذاته نو صلی الله تعالی وړاندې آیت کې وی چې چا منځونه ضایع کړل او ایول ډیزایر فالو کړل د جهنم ته ځي د بچته جهنم ته ځي نو یو سره چې په دغه میدان کې انوال نه ناغوي زماده لپاره فیصله وشي چرته بسم جهنم تا الله تعالی فرمایله توبه دروازه به اوسم نه بند کړي که تاسو نه سړي جوړ شي ډایرکشن باندې بدل کړو جنت ته بدل وسو الا من تاب جنات عدن الباغون د اقامت دایمي اقامت عدن معنا یو داسې اقامت داسې سټي چې البته توبه سګنجایش نشته جنات عدن الباغون د اقامت التي باغنا وعد الرحمن چې وعده کړی د رحمان عباد او بندگانو خپل سره بالغیب فغیب انه کان تاکید سره د وعده د الله تعالی ماتیان راوستل شوی یعنی فیصله شوی ماتیان معنا راوستل شوی یعنی فیصله شوی د خدای وعده دا فیصله شوی دا that matter is decided لا يسمعون فيها دوی بناوڑے پدی جنت کے لغون بےہودہ خبرہ الا سلاما مگر صرف پیس بےہودہ خبرہ بناوڑی چھ وقت پہ تکلیف کی دماغ پہ تکلیف کی وقت پہ تکلیف کی دماغ پہ تکلیف کی بلکہ کم خبرہ چھ ہم اوری اغبہ دا منٹل ٹرانکل باعث ہوئی اغبہ دا منٹل پیس اور دا دماغی سکون باعث ہوئی الا سلاما مگر صرف سلام ولهم رزقهم ار دوی د پارا با د دوی رزق فیا د جنت کے بکرتن سبا و غشیا نو بیگا تلکل جنت التی دا جنت آغدے نور سوچ ورکو بے مونگا من عبادنا بندگان خپلنا من آچاتا کان تقیا چوی دے تقی نو یو دے متقی یو دے تقی دوری کا یو دے متقی یو دے تقی نو متقی آغا سڑے دے چی دے پا قصد بانے صالح عمل کئی سکے پا قصد و پا ارادہ بانے صالح عمل کئی او تقی آغا سڑے دے چی صالح عمل طبیعت کر دے دے صالح عمل سے کر دے دائیں نیچر کر دے دے آغا سے مسئلہ دے وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ اس دے زائے مفسرین خو یو خبر کہ مون پکی اغا نکو چی جبریل علیہ السلام سوروز پیغمبر علیہ السلام ترانا گئے نو چی کل بیارا گئے اتو رضی اللہ صلی اللہ بعد پیغمبر علیہ السلام ورطوی روریا تو دیر ڈیلیش گئے تسشوی دیر ڈیلیش گئے ماتا استوی جی پیغمبر علیہ السلام تا جبریل نور پیغمبرات چاہتا یوز اللہ غلی دے عمر کی چاہتا لزر راغلے چاہتا شلدر راغلے دے پیغمبر علیہ السلام تا 24,000 کرتے راغلے دے سورو کرتے بدنوی اشکالہ کی 24,000 کرتے حضور علیہ السلام تا جبریل راغلے دے نا دا اس جواب ورکو کر نو استولو پیغمبرانو تا چاہتا یوزل چاہتا دوزل چاہتا لزل پیغمبر علیہ السلام تا سلیری زرزلہ ارے وجہ سعدی ہوئے کہ حسن یوسف یاد دے سکنا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آتی خوبا ہمدارند تو تنہا داری شو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ستاب سمرہ تعریف کرو دو طولو پیغمبران سمرہ کرشمی چوے پہ یوازی زانتا کے موجود دی پہ یوازی زانتا کے موجود اس طولو پیغمبران تک جبریل امین محدود کرت راغلے دے پیغمبر علیہ السلام تا سلیری زر کرتے نو اس کے پر درویشتو کالو باندے دا تقسیم کی نو پر یو کال کی دا زرو کرتو نا زیاد راغلے دے یو کال کی دا زرو کرتو نا نو تقریباً پر ڈیلی بنیاد باندے جبریل امین دونیم کرت راغلے دے پاوکم درے کرتی یا دونیم کرتی صحیح شو نو سیور البدا سی پینزر دی براغلے برد بنی راغلے اب یو رضو پینزر راغلے نو اس دے اتو رضی ڈیلیش یا لس رضی
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته وریا نو دا ورته جواب ورکو ما نتنزل چې مونږ نشو را کوزیدې الا بامر ربک مگر په امر در رب ستا. نو دا مفسرین دا ترجمه کړی دا دغه مناسبت پیدا کړی دا والله مناسبت مونږ ونه د لفظ تخیال کول پکاري دا تنزل د نزول نه دی که مسله دغه وا نو بیا بو چې وما ننزل الا بامر ربک مونږ نشو را کوزیدې مگر په امر. دا لفظ د تنزل او تنزل معنا د رتبه نه لاندې راتل. تنزل معنا د رتبه نه د سټیټس نه لاندې راتل چې موږ د سټیټس نه لاندې نشو راتلې. اوس پته ولګی دا چې پیغمبر اسلام سره ډیماند کړو. پیغمبر اسلام سره ډیماند کړو چې هغه د پاره د جبرئیل تنزل پکارو د خپل سټیټس نه لاندې راتل پکارو. نو هغه دا د سټیټس نه لاندې راتل دا خو مسله د پروتوکول ده. درځي دا پروتوکول مسله ده. دا پروتوکول مسله دا خو بالته ډیسایډ کیږي چې خپل سټیټس نه لاندې راشي. خبره دین کړه نو پیغمبر اسلام دا تولی کا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته تقاضا وکړه جبرئیل نه وې ته ما ته ځان په فزیکل شیپ خولش ځکه ما تاسو ویل چې شاه صاحب رحمت الله علیه یو باب لیکلی خپل کتاب با وجا فی عالم المثال صحیح ماډلز ورډ څه شي ماډلز plural دی ماډلز ورډ. نو د ماډلز ورلد یا د ماډلز دنیا حضرت شاہ سے فرمائی چې کوم شی چې دلته په دې دنیا کې فزیکل شیپ نه لري په ماډلز ورلد کې دا غي فزیکل شیپ پروت دی. خدای او کو بد دی خدای غي فزیکل شیپ پروت دی او چې کوم شی دلته فزیکل شیپ کې دی په ماډل ورلد کې دا غي سپیریچوال شیپ پروت دی. اگر وې راوړي خبره ده لکه مثلا مونږه مونږ کو اوس چې کوم مو کو مونږ تخکاری کوم نه شته هغه بس یو عمل او حرکات لاله ختم شو خو ختم نشو دا غي یو ماډل التپروت دی د دې مونږ یو ماډل التپروت او په دغه ماډل به مونږ ته تاجر ملاوي دي جنت کې صحیح یو سړی به ریکګنایز کول شي چې دا اوس کوم لنچ نو کو دا کوم لنچ و لیکي دا اپل چې دا کوم شی و په دې کې دا لیم چې راغی دا کوم شی و صحیح ذکر به ماډل نه ته متعارف کړي نو تاسو پته لګي دا یو کوم اپل له دا زما د ماسوتن د موز اجر دی صحیح او دا کوم اپل چې مې دی شیرشاه بول دا ما خپل مرګل له شروع راوړی دا لګي اجر دی لکه دا یو شی ته ورته وخی خبره دین کړه نو دغه نه جبرئیل امین هغه هم یو فزیکل شیپ لري لکه د هر فرشتي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته مرګریا تما خپل فزیکل شیپ باندې ځان خولش ناغور ته معنا تنزلوا الا بامر الله خو سټیټس نه لاندې راتل دي ځکه د مون سټیټس د فزیکل نه دی د مون سټیټس د فزیکل نه دی نو چې ته ما ته وایي چې فزیکل شیپ باندې راتلانو خیا سټیټس نه لاندې راتل دي مثلا پروتوکول ده نو دا الله نه تاسو نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام الله نه تقاضا وکړه وې د جبرئیل په فزیکل شیپ باندې قتل غواړم څه کوم په فزیکل شیپ باندې کړه نو الله تعالی جبرئیل امین ته حکم وکړ ځان ورته وخایا نو ورته وخایا امام بخاری حدیث نقل کړي سیف الله خان ستابه یادی عجیب علی ستابه یادی او شیر شاه ستابه یادی حرم شریف کې ډېر مشهور دروازه ده باب عبدالعزیز وایي ورته صحیح نو باب عبدالعزیز ته مخامخ کوم محله کې ده کوم علاقه چې ده دغه علاقه ته وایي محله الاجیاد صحیح ورته اجیاد او د اجیاد معنا یا خود خلق شو خلق نو دا شو خلق محله وا دا د شو خلق محله وا یا اجیاد د جواد جمع ده او دا هغه چاته وایي چې دا په اسمانه خاص ورني کول شي څه یعنی مين الصوار دي اعلی درجه در اعلی درجه الصوار دي تاسو ورته اسدوان یس نو دا د اسونو خصوار دی په اسونو باندې خصور دي کولې کرتبونه وردي او په اسونو باندې خصور نکول دا د جنگجو کې دوه علامه وا سلام چې دا خلک جنگجو خلک دي بهادر خلک دي څنګه دي نو دا ځون ته محله الاجیاد وایي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام
جبريل امين ورتزان او خود په محله الاجياد کې کوم ځای کې محله الاجياد کې او یو روایت کې دي چې پیغمبر اسلام ته ځانو خود په مینا کې الله تعالی ورته وې چې تو جبريل ګوره ته مینا طرف ته وځه چې سارا کې ځان درته نو پیغمبر اسلام فرمایي فرائته ماوکته قد صد ما بین المشرق والمغرب چې دا سپیس ټول ډک کړو د باډي سپیس ټول ډک کړو وله 600 جناح او 600 وزر لري سور وزر لري 600 وزر لري او ردی وجه خدای چې به یو لو الټیټیوډ فلای وکړي او قوم باندې نو د سوپرسونیک ساوند سره دا قوم بزلو چاودو هغه تصحیح او قران کریم کې فاخذتهم الصيحه فاصبحوا في دارهم جاثمين الله تعالی فرمایي چې دغه قومونه د جبريل صحیح ونیو د جبريل صحیح دا معنا چې هغه سټی غوړه نه صحیح معنا یعنی هغه یو لو الټیټیوډ فلایټ وکړه نو سوپرسونیک چې لو الټیټیوډ فلایټ وکړي ها نو ډاون ټاون ټول بلډینګونو بیانې کوي با نه وای دا ټول ورته دي صحیح حالانکه سوپرسونیک به سور غټي او جبريل امين 600 وزره سپیس پروډکټ هغه چې لو الټیټیوډ پرواز کی داغه ساوند مسوره پیدا کی الله تعالی فرمای فاسبحوا فی دارهم جاسمین دا غوی زونه پټاو شو پر مخ پرې وته زونه اوچاو ده پر مخ پرې وته سرچپا پرې وته صحیح سوره التکویر درشمه پارا آیت نمبر 19 پیدا مک انه یقینا دا قرآن لقول رسول کریم دا قول دے دا معزز پہ دا معزز استازی سکلہ خانا دوسرا پیج رو بس انه لقول رسول کریم دا قرآن لقول دا وحی دا رسول دا استازی تاسو استاذ وای قاصد وای دوړ وای دا استاد کریم چې ډېر معزز استاد دی جبريل امين مراد دی څوک مراد دی استاد دی رسول کریم نه څوک مراد دی جبريل رسول الکریم الاستاذ رسول په معنا د استاد دی کریم په معنا د معزز دا وحی دا استاد کریم چې ډېر معزز دی نو الله تعالی وای چې دا قران معزز کتاب دی ځکه دا ډېر معزز قاصد راوړی دی اچھا راوړی دی معزز قاصد دا په اورډینری میل نه راغلی دا په اورډینری میل نه راغلی دا د اول افیس نه پرسنل سیکریټری راوړی دی دا څه ویل شي د اول افیس نه لیټر چا راوړل په لاس باندې پرسنل سیکریټری راوړی دی انه لقول رسول کریم ذی قوه او د مشرکین او مختلف طریقې سره اعتراضونه لرل ویاو دا خو به جبريل لوړې خو په دلار باندې خو صحیح دا خو ډېر نه راغلی یو په دلار دنیا شیطانان دي خدای خبر چې سبه ور سره کوي ټوپکیان دي په لار کې بلا ټوپکیان دي چا برابر کړی څه به د 3 13 کړی دې په بکی کنفیوز شي څنګه بنگا به راوړي الله تعالی فرمایي دومره کمزوري استاد نه دي چې باندې څوک ټیپ کول شي ذی قوه دا ډېر قوت مالک دی تاریخ وګورئ امتونه په یو چغه هلاک کړي ذی قوت دا قوت مالک دے عند ذی العرش مکین دا عرش دا مالک خواکے یعنی دا اللہ خواکے اس کلے او سڑے پخپل دا قوت مالک وی وہ ہیڈ آف دی سٹیٹ والا سا اہمیت نوار گئی سوچے ہیڈ آف دی سٹیٹ والا اللہ تعالیٰ وینا دے زمان پر نظر کے لئے مکانت اور دا مرتبہ مالک دے عند ذی العرش مکین دا عرش دا مالک پر نظر کے دا دیر دا رتبے مالک دے ٹھیک دا رتبے مالک بے ہوں گی واسه افیشل او فارمل قسم سٹیٹس دی سبے فارمل قسم سٹیٹس دی اللہ تعالی وینا مطاع he is obeyed by all angels there دا پټریلیون او زیلیون فرشتي یوم د انډر ډیسوبې کولای شي
متاعن دا ډیر مطبوع دی. متاع معنا مطبوع، یو تابع دی یو مطبوع. تابع follower او مطبوع one who has been followed, who has been obeyed. چې چا حکم نه سوخ کر نشي تاوله دته متاع دی. متاعن سما غزای ډیر مطبوع شخصیت دی او ټیک دا صفاتونه به یي، خو پته یې ته د خپل ذاتی کردار بسنګي د شي کې به چیټینګ میټینګ کړي دی، وای کې به سخیانت نه رد کړي. الله تعالی فرمای امین دا ډېر لوی ټرست ورتی سره دی. امین دا ډېر ټرست ورتی سره ډېر ټرست ورتی فرشتہ دا. نو دوی وې او ټیک دا دا په څه خبره نه کوي. خدا زمونږ مرګره چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا څه لیونه ولې اس انټرنیټ نه روانه ده. الله تعالی دا غیر موري چې وما صاحبکم بمجنون داستا سمرګره محمد رسول الله علیه ونه نه ده یلی ونه. نو چې جبرئیل دا سټیټس وی او دا سره عقل مند دی، تاسو ولې کنفیوز یې پدې وایي. نو دوی بل اعتراض وکړ وینه ټیک ته به ملي ونه نه یو جبرئیل باندې د سټیټس مالکی، خو پته نه چې د عموما جبرئیل اکنالج کول شي او کنه ممکن ده چې کله برته شیطان راځي صحیح اور تبه د جبرئیل دا وحی راغلی ده. خبر دین کړه الله تعالی دا غي جواب ورکړ چې ولقد رآه یقینا د محمد صلی الله علیه وسلم جبرئیل امین کتره ده بالافق المبین واضح هرایزن باندې افق کې پکاره افق او سپیس باندې کتله ده صحیح. نو چې کله کتله ده پکاره افق باندې هیڅ تیار نه و، هیڅ تیار نه و، هیڅ کدورت او خړواله نه و. نو دې داغه په اکنالج کولو کې غلطی کله هم نشي کولای، غلطی کله هم نشي کولای. نو دوی وی یره ممکن دې دا دروغ وي چې ما چې دې کتل لري دا دروغ وي. نو الله تعالی وایي د باندې څه شي وي سلويخ کاله دروغ نه وي، نصافه دروغ شروع کړ تر سلويخ تو کاله خطا هم دا باندې چې د چیرې په عمر کې یو ځل دروغ نه دی ویلي. نور پسې دا تصدیق ولوکو چې وما هو علی الغیب بدونین ادره دا پیغمبر په دروغ باندې متهم د باندې شرشاده تهمت نه لګولې. نو چې سلويخ کاله په یو سړي باندې دروغ تهمتونه لګي سلويخ ته نه بعد علی ونی شي دروغ وي. خبر ده کړه نو الله تعالی وایي چې جبرئیل امین کتره سوره النجم وښتمه پاره پیدا مکو نصر والی والنجم اذا هوا قسم میرے پستوری باندے پیدا مکو قسم میرے ستوری باندے اذا ہوا چکل دے پریوزی، چکل دے پریوزی یعنی غائب شی. پریوزی مانا غائب شی. ما ضل صاحبکم وما غوا نخو گمراہ شویر دا ملگرستا سو محمد رسول اللہ وما غوا او نخنا دشویر دے. نو یو ضلالت تے یو غوایت تے. ضلالت دا جہالت ہوئی اگنورنس تا ناپویا تا ستا ناپویا تا او غوایت دا عناد تا ہوئی ایروگنس تا صحیح. ignorance ہوئی دے پوئی گی نا ignorant پوئی گی نا او ایروگنٹ پوئی گی منی ہے نا. اللہ تعالیٰ وی دا محمد رسول اللہ نہ ignorant دے نہ ایروگنٹ دے صحیح. ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى دے خبر لکے دا خواہش تقاضا بانے دے پا ایول ڈیزائر بانے یقین نہ لگی دا ایول ڈیزائر پاسات بانے یو خبر ہم نہ کہیں. ان ہوا ندے دا خبر دے پیغمبر الا وحی مگر وحیدہ یوحا چدتا وحی کولشی دتا وحی کولشی. نو اس الا ان هو الا وحی یوحا which is revealed چدتا وحی کولشی. اس سو کی ورطا وحی کئی فاعل نے دے معلوم دوار نے دے معلوم سو کی ورطا وحی کئی. نو اللہ تعالیٰ وی دوار دے ورطا خیم علمہ تعلیم ورکر
کړي د تر دې وحي شدید القوا آکس چې د مضبوط قوتونو مالک دی جبريل ذو مرة د غټ قد قامت او د جسه مالک دی مره په درې مانو راځي قد قامت او جسه ذو مرة چې د لوی جسه او د قامت مالک دی فاستوا او دې برابر شوه دی دې برابر شوه دی مینز یعنی پیغمبر ته ځان ښکارا کړی دی فاستوا د پیغمبر ته ځان ښکارا کړی دی وهو بالافق الاعلى کوم ځای ورته ځان ښکارا کړی دی چېرته ګوټ کې تیاره کې الله تعالی وایي نه په سپیس باندې وهو بالافق الاعلى او دې په هاي هرایزن باندې ثم دنا او الله تعالی وایي الک په هاي هرایزن او پستر افق ښکارا شو نو دا نه چې آلته بڑا او پیغمبر اسلام دلته نه لګا نه الله ثم دنا بیا دې د سپیس نه رانږدې کېدو رانږدې کېدو ثم دنا بیا رانږدې شو فتدلى نو رازون شو تدلى معنا د پیغمبر اسلام مخې ته رازون شو هندي راوځړېدل ځړېدل ورته ها ثم دنا بیا رانږدې شو فتدلى راوځړېدل فکان قاب او راوځړېدل کوم ځای لس میله بره 37,000 feet کی بلندی flight followers we'll be flying on an altitude of 37,000 feet or something like that مجھے از دمرا ونه ښکاري صحیح سره دام نشي find out کوله چې دا Emirates airline الوزي که پاکستان انټرنیشنل لیک آریانه ده څنګه نظر په دوه ایرپورټ نه کوي الله تعالی وینا نا ډیر اوسنه د سمره نږدې فکان قاب قوسین دې د دوه لاسو په مقدارو او ادنایا دا غینوم زیات رانځ دیو دې ته وایي دوه لاس موږ ورته کولا چوایو قوس اصل کې وایي لیندې تا څه ته وایي لیندې تا الله تعالی وایي هغه دوه لیندې چې وګدې کې دغه شی لیندې هغه دوه لیندې هغه چې وګدې کې هغه تاوشوي شي قوس هغه وګدې کا بس دا سوره دغه فاصله جوړ ورته نږدې و نو زیات نه سرور غدا وو پینځه غدا وو فکان قاب قوسین او ادنا فاوحا الى یا داغین عمران دیو فاوحا الى عبدی نو وحی وکړه بنده د الله تا ما اوحا چې وحی کړو الله تعالی جبرئیل تا صحیح ما کذب الفؤاد او صلی الله تعالی وی دی خو ګورا چې د پیغمبر جبرئیل د سر په سترګو نه کتلې یوازې د زړه په سترګو یې کتلې ها د زړه په سترګو د سر سترګې خطا کول شي د زړه سترګې خطا نه کوي د سر وګونه خطا کول شي د زړه وګونه چې خبره ووري هغه بیا خطا نه کوي دیو چې مولا روم وی چې عیسی قل از گوش دل باید شنود گوش گل اینجا ندارد ہے جسود وی دا چې کوم خبر ارته کوم دا زړه په وګو اورا دا د خټو جوړ وګونه دلته فائدہ نه کوي دا د خټو نه جوړ دي دا فائدہ هغه انویزبل وګونه چې زړه کې کم لګېدلې دي هغه باندې دا خبر مونږ په تو کوم دا خبره وې د زړه په وګو اورا وای دا څه کنه او چې گوش گل با جمله حیوان همدمست دا د خټو جوړ وګونه او خرسرمستا فرشتہ گوش گل با جملہ حیوان همدمست گوش دل مخصوص نسل آدم است خدا زړه وګونه یعنی د عقل وګونه دا د نسل آدم خصوصیت ده صحیح ناغوی باید نسل آدم په دې وګونه اوریدل نه کوي د زړه په وګ باندې اوریدل کوي چې هغه عقلا اوریدل دي نو الله تعالی وایي چې ما کذب الفؤاد زړه خطا شوی نه دی دروغ نه دی ویل یعنی خطا شوی نه دی ما کذب الفؤاد زړه خطا شوی نه دی د چا زړه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ما را پاغه شی کې چې دلیدل دی یعنی صحیح اکنالج کړي او ریکګنایز کړي دی جبرئیل صحیح اکنالج کړي او ریکګنایز صحیح پیژندل دی نو صلی الله تعالی وایي چې لیدل دی او زړه په وګونی لیدل دی صحیح اکنالج کړي دی نو خدای له تاسو کې او د مکه کافرانو تاسو داغه په مشاهده باندې هغه سره جګړه کوي او آرګومنټس کوي هغه یو شی دی دلته او تاسو خبر نه الګي هغه سره آرګومنټس کوي افتمارون آیات
تاسو ریزننګ کوي هغه سره غلاما پاشه باندې یرا چې غلید ولقد رأى الله تعالی وی اخو یوزلو ولقد رأى یقینا دلیدل او جبريل نزله اخرى تدویم کرتو کوم ځای چې کله معراج پښپا باندې هو اسمانونو بر لاړ یو مقام دلته سدرۃ المنتهى بیره یومونه ده بیری وی ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا غیر نون قران هم ذکر کو حضور صلی الله علیه وسلم ذکر کو چې د وو اسمانونو بر یو مقام د سدرۃ المنتهى یو لو یو ونه ده او دا څونه چې اپیرنه په د انوار او د تجلیات باران وریږي لایټ کړی څه چې کړی لایټ او حضور فرمایي فاذن اوراق وکاذان الفیلا د هغه پانی هغه داسې دي لکه د هتی وګونه واذن ثمرات وکقلال حجر او پای کې کومې میوه چې راځوند دي هغه داسې دي بغداد هغه وخت نو د بغداد ځای کې راته ورکوټه نکلو هغه ته حجر وي سبه ورته حجر زکه بغداد کو بنی امیہ بات کړی دی بغداد چا بنی عباس بات کړی دی رستو نو حجر حضور صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د هغه تاسو منګي وای که مټکي وای منګي وایو حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي د هغه ونه د هغه میوه دومره غټه لکه د حجر منګي دا ډېر مشهور صحیح وی جبريل ما ته وایي چې اوس دې نه به ته आवाज وځي زه وړاندې نشم ته ماره لپاره پروهیبټډ زون دی دا اوس ماره لپاره وړاندې پروهیبټډ زون دی نو ما ته تقاضا وکړه چې په دې عالم کې یعنی په دې دنیا کې او ماته یو وار ځان بیا په خپل اصل شکل نه خې ناغه ورته هغه تطلان به خبره ده هغه تاسو یاد کړئ هغه تطلان به خبره ده پروتوکول زه خو نشم کولای دا کار ورشه پښتنه او تاسو یاد ده انداز الفقار نه ګوري وي دا څه خبره ده نو یو زمیندار ناغه هندوانه کړلې وي ها نو غریب پر اړې بازار ته خرڅولې به نو یو ورځ ته هټه هټه هندوانه شایسته تیرا غونډه کې ذکر رالل چې په دې خربه یو بار هندوانه واچو بادشاہ له به وسم نو که بادشاہ خوشاله شو او صحیح نام راکړ نو د بادشاہ نو انعام کوم لکشه ني نيستيو به ختم شي څه به ختم شي دا غربت او فقر به ختم شي بادشاہ وشم کاغه انعام راکړ دا هو بادشاہ چې غي بهر په یو شی باندې ورختا کو صحیح بلکې دې زمر کې تاسو بل دی وایم ولا روم واقع ټکر کړی دا هغه وایي چې یو سړی ماهیګیر څه څه تاسو ته ماهیګیر وایي کنه میان چیسی فشرمن نو یو فشرمن هغه یو خسته پای چرته 19 یاره دا کوم بادشاہ له وره بادشاہ با خوشاله شي سینام بر الله کی نو مړه مې خصفا کاو صحیح او صفا کوی نوم دلته ګرانډ اهل جماعت په غلطه په وضو ایریا کې دلته صفا کو وو باندې او ما نثار احمد دې ته مسله ذکر کوله مسله ورته ذکر کوله د خنثا مشکل دسه د میراث ته خنثا مشکل مسله ورته ذکر کوله چې بایولوژیکلی کله یو انسان داسې پیدا شي چې هغه کله بالغ شي صحیح فرام د ویری بیگینینګ هغه گویا د زنانه او نارینه دواړو ارګنز لري میل او فیمیل دواړه ارګنز لري صحیح نو هغه کې شریعت وایي چې انتظار وکړي بلوغ ته نو که بلوغ کې یو ارګن پریویلنګ شو هغه اورټیک بل ارګن فنکشنز ختم شو او یو ارګن فنکشنز شو نو he will be decided that he is male or female depend چې کوم ارګن فنکشن صحیح شروع صحیح او که دواړه فنکشنز کوي که دواړه ارګنز او دشته ها که دواړه ارګنز فنکشن کوي صحیح اب انګریزي کې ورته هیموپروډایټ وایي صحیح ورته هیموپروډایټ صحیح یو ته ټرانسوسټایټ وایي ټرانسوسټایټ کوم مخنث یا قوي سړی خاصه د خزو شکلونه جوړایو د خزو کارونه کوي او د خزو اندازه کوي نو دا ټرانسوسټایټ وایي حدیث کې هغه مخنث وایي حدیث کې ورته وایي مخنث وایي دا هیموپروډایټ چې د خنثا وایي صحیح خنثا مشکل ورته هم ځکه وایي د کیس کنفیوزینګ وي د کیس څه بلکې تاسو تاریخ کې یو سړی نوم کاوېدلې ډېر عالم دی د شیعه صحیح او ډېر متعصب شیعه دی صحیح خو ډېر کتابونه لیکلي لاجیک کې ډېر لوی ماهر سره دا غوښنه د محقق توصی ورته محقق توصی نو دا محقق توصی دا هم پړای او واده کړو واده شو نو اني هاو دا ځکه ته موږ سره چې کینې دا خوږه خبره واره
نه اني هاو مولوی صاحب هغه مسله ذکر کوله د خنثی مشکل چې کوس په اولاد کې یو بچی داسې چې خنثی مشکل وي او پلار مرشي یې په وارثانو کې یو کس داسې چې خنثی مشکل وي نو زده چې کوم شیر ورکیږي دا به میل ورکیږي د فیمیل ورکیږي صحیح نن ته مذهب امام رحمۃ اللہ علیہ چې ته عقل نصیبین ورکیږي عقل نصیبین معنا یو د مسله او باطل په حیثیت د میل بل ځای مسله او باطل په حیثیت د فیمیل بیا به هاف د یوی سی ورکی هاف د بلی سی ورکی اب نه د میل حصوی نه به د فیمیل وی هاف د فیمیل والی هاف د میل والی صحیح شو هغه اورج به راو بسه هغه اورج به ورته ورکی بار د دې خنثی مشکل هغه مولوی سے ډیفاین کو اوس دلم دې خو خبرونه دلم خوان ورک نو دوی ورته وکی خدا اوس په ذهن کې دارالو چې خنثی مشکل داسې سړی ته وای داسې بنده تا چې هغه نه زنانوي نه ناری نه یا هم زنانوي او هم ناری نه بیا روان شي بادشاہ چلاو بادشاہ ته سم دا ډیر اعلی نسل مې ډیر د غوښه داسې یو د کې داسې یو د هارت اٹیک ته پاره او د فلانی ته پاره او شوګر ته پاره لسینه د فیشرمن ته بلا ډیر صفاتونه معلومي ده میان صحیح نو بادشاہ ډېر خوشاله شو وې دا سره کوم جال ټوکرای شي دا مې ته فکرانی سي وې دا ول دینارو ډکای اصلا خبره چې هغه زماني بادشاہ نو بس چې ول ډکړه نیمه خزانه پکې راړه صحیح نو دې خو روان شو ډېر خوشاله شو او وزیر اعظم ورته چې بادشاہ سلامت کيو مې بل چاره سم په قلب منګه وتاو بیا لنګو صحیح موږ بینک راو شو هغه ورته یې راځه کوم داسې احساساتي شوم شو احساساتي شوم نو داسې فیصله مې وکړه اوس دا شی به واپس کوم څنګه ځکه چې دا واپس کوم نو دا د حیثیت او سټیټس خلاف ده صحیح څه کارونه خطرې د خپل حیثیت د وجه لکه نو چې اوس دا به نو وزیر اعظم ورته مشوره وکړه وې دې واپس راوغواړه نو ته پوسټ وکړه ورته دا مېچ دراوړل دا نر دې کښل ده نو کدی وای چې نر دی نو ته وای چې دا دومره انعام ما دی باندې درکړو چې زما فیمیل فش د دې نسل ته ضرورت د سدوای لپاره چونکه دا غو فیمیل نه دی لہذا اوس دا لشک دینار واخله دا نور پریدا او کدی وای فیمیل دی نو دا بل ایکسکیوز ورته شروع کا چې ما ته میل پکار نو بل دې چې واپس راوست نو بادشاہ ته پوښتنه کوي دا مې چې راوړل دا وې نر دې کې څه ده هغه ورته دا کوم څه مشکل دی صحیح نو بادشاہ وزیر اعظم تو کہتے ہیں سر سر سوکو پیپر کی اجازت ورکړي اجازه کې چې شهر ان تر وړي او سوالي هغه ورته په خبره پوه نشم په خبره مزه پوه نشوي چې دې خدای والا چې ته مولا کړه راته خدای دې په باسا دا اوس یې مونږ په مولا وایو مولا روم هغه دا واقع په دې ذکر کې چې مولیان سره کې نه دي ډېر فائدې وګورئ یو مثلا توجه سره واره صبر لوی فائدې وکړه نو بل خبره کوم کوله هندوانو والا کاکار روان دي بادشاہ سکار راوته صحرا ته او دی یو توتونه لاندې ولال دي ګرمي شوی دا اسور سره دي صحیح او ینمین د بادشاہ جامو کې خلک کار راغله دي کار کوي نو اوس اوبوته ضرورت اوبو سره خلاص هندوانه وکړي نو ته وی هندوانه خرڅه نه وینا ویل دې ته ما ته ما باندې هندوانه خرڅه کړ سره پیسې چې غواړي نه دا نه خرڅه مې د دې سره څه کېته ودا بادشاہ لوړ نو صاحب بادشاہ په خپل ورته بادشاہ له سره وړي وی ګوره چې چرته خوشاله شاو سلوې نام راکړه لکه سپیرو کچا کور میں دیږي چې اوسې کوم دغه ایوانی خرڅوم گزرے اوقات کیږي چې چرته خوشاله شاو لوی نام راکړه چې او کور جوړ کوم لګ حیثیت میں جوړ شنو بادشاہ خو ته وسو په دې خبره چې اوس ما باندې ایوان او وی ګوره کې نام درنه نو بس د بیا شروع کړ پښتو کې وی د پاغه نو مړه نه ول شل په خدا نه ور کور پر خدا ټول اوس کړل ولا اوس بادشاہ په اسور شو اس وګړم دی لاړ او آرډر یو کا دربان ته یو سړی راځي ځواني دی وسره خر باندې نو هغه سره وای ما نه مال راغلی نو بس دغه څه لاړ نو بس دربان ورته شابه راځه نو شو اوس دې چې ګوري دا سړی چې اوس تاج په سر دی او درسه چولې دی بادشاہ خلک ورته ولاندې کوي دا خو یا غسره یا کوتلان دې مور ته کنځل کړی بلاډیا دا خو بادشاہ چې سبق لري سره نو ته سری په سید دای باندې نه کال راړې نو اس په سټیټمنټ څه بدلوله
صحیح خلق کہتے والا خلق ہو سیٹ میں نہیں بدولے ویدار سره راړي وی بلجی غریب سړی د خاور کور کې اوسېږم نو کته چرته خوشاله شي چې انعام دراله آرډر کوم زما بر وسه شي نو باسه ورته خبر وکړه ورته وی ک انعام می در نه کنه بیا نو ورته بیا غوې کوم پلان دې خبره یاد کړه نو په یو خبره ورته 50 کنګل بیا اورو په ایبریویشن کې ورته نو دا چې دې مين ورته په څه پلان دی خبره ده چې ظاهر پروتوکول مسله ده ځان نشم ښکارا کولن الله نبی او ته الله فرمای چې ولقد رأى نزلة اخرى یقینا دې پیغمبر لیدل او جبريل په دویم کرت عند سدرة المنتهى سدرة المنتهى پاکي نو واپس خپل سبب ته چې دغه آیت اصل مفهوم دغه دی چې دا موږ کوم تناظر کې ذکر کړ چې ومانه تنزلوا موږ د خپل سټیټس نه کته ضرورت دی وما نتنزل امن دس پوزیشن نکتن سورات الا بامر ربک مگر پا امر درستا لہو ما بین ایدینا داغ اللہ اختیار کے دے ما بین ایدینا آغا شیچ زمون مخ کے دے وما خلفنا زمون شات دے وما بین ذالک عدد دوارو میرس کے دے یعنی زمون جملہ احوال زمون جملہ احوال و کیفیات یو سیکنڈ دا اللہ کنٹرول کی ارچا کنٹرول کی وما كان ربك نسيا ان دے پروردگار تا ہیرول کے اگر سو کیری گنا اگر سو کیری گنا نہ دا اغدی اجازت نہ بغیر کما کم یو حرکت مکو ہی وڈ پٹ ویٹ اکاؤنٹیبلٹی رب السماوات آغا اللہ چی رب دا آسمانون و دزمکے دے وما بین و ما چی مزد دے دوارو کی جی فابد ہو بندگی کودد واستبر لعبادتی واستبر اصبر ونوی چی اصبر صبر کوا دا عبادت واستبر استقامت کوا دا استبار مانا استقامت واستبر لعبادتی استقامت شکارا کپا عبادت دبانے نو استقامت دیتا ہوئی چی سلو اینڈ سٹڈی ونز ایریس سلو اینڈ سٹڈی میں کل سڑے احساساتی شی نو پیوش پابانے 50 سرکار تحاجد کی صحیح بیا بل اس پر ماخوذر منظم قضا کی صحیح بل بیا فریضہ نہ کہ یار سار منظم قضا کی ندا سے مکوا دوارا کاتا کوا ہر روز کوا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی جو صحابی نے تپوسو کہ خدا کم عبادت وقت نفلی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا احب العبادات الی اللہ ادومها هغه عبادت چې سړی کنټینیوسلی کولی شي هغه عبادت چې سړی کنټینیوسلی کولی شي نو مثلا نفل کې بس دوه رکعاته کوا او بس بیا دا عادت جوړ کړه الله دا څوک دا عادت دا نشي ورځ چې ته مسجد ته رانه ځان دې ستړي په نفلو چې خپل دې مو پاسې دي صحیح ابل بیا د فرض منځونه ورسره خطا کړ نه یو ورځ دومره تلاوت وکړه چې سترګې دې خود قرآن ته پکاتو کتو باندې صحیح نو بس بیا یو کال پورې چھٹی ورکړه چې به کال پس دا قرآن دا بس سلور آیت وای روزانه وایا سلور آیت وایا 15 آیت وایا روزانه وایا کنټینیوس عمل نو سلولی او ګریجولی به الله طرف ته رواني او دا خدا څه لکه یو سړی چې لفټډ اپ شي صحیح یو ځان سره هغه ته ورسي چې سټاپ کې مزمت نه راخښ نو دا څه مکوا بس سلولی and steadily الله طرف ته روانیا کنټینیوس عمل احب العبادات الى الله ادومها پیغمبر علیہ السلام فرمای محبوب عبادت د الله په نظر کې هغه دی چې دا کانسټنټلی کول شي صحیح اوس یو سیف الله خان جذباتی شه صحیح موږ ټول له 1500 ډالر راکړي دا کار کوي نه صحیح 1500 ډالر ټول مرګور لور کړی نه دا څه مکوا بس میاش کې یو ډالر ورکوا عموما نه ورکوا سیف الله خان سره فسره رب السماوات والارض یا اللہ چه رب دا آسمانوں دزم کے دے وما بینہما چه مزد دے دوانو کے دے بندگیو کرد واستبر لعبادت استقامت کارا کوا تا عبادت دا پروردگار حل تعلم لو سمیع آیات تعلم علم لرید اللہ تعالی دا پار سمیعن دا ہمنام مانا چه دا کوالٹیز بری چکم دا اللہ کوالٹیز دی سمیعن لغوی مانا دا ہمنام سچے
هم نام لکه د فرید په نوم باندې بل فرید، د شیرشاه په نوم باندې بل شیرشاه، د نثار احمد په نوم باندې بل نثار. نو دې ته وایي سمیع. دلته په معنا ده آیت ویني څوک بل انټیټي راسي چې هغه الله والا کوالټیز لري، نو چې نه بس بندگی به یو د الله کې. ويقول الانسان انسان وای اذا ما مت آیا کله چې زمړ شو لسوف اخرج حیا آیا زبر استرشم بیا ژوند دی. امپاسبل. دا الله تعالی شکوا کوي د انسان نه، د کافر انسان نه شکایت کوي چې ګوره دا انسان زما په قدرت باندې شوبه لري. یعنی دې پیغمبر سره داسې خبره کوي ها نو چې زمړ شم نو بیا به خدای ما ژوند دی راو باسي. اس امکان نشته. ويقول الانسان انسان وای اذا ما مت آیا کله چې زمړ شم لسوف اخرج حیا آیا بیا برای استشم ژوند دی. او الله تعالی وای ولي د خدای قدرت شوبه ده ابي امر له ژوند شور کوله. So you should think about your birth, your original creation. د خپل اولین پیدائش باندې سوچوګه د خبره باندې خیده پیدا شي. اولا یذکر الانسان آیا نه یاد انسان ان خلقنا او چې مونږه پیدا کړې دې من قبل مخکره دې ولم یک شیء ا نو موجود نشي نو. فوربک قسم دې پرستا باندې لنحشرنهم چې مونږ بلا جمع کوو دوی ژوندي او شیاطین شیطانان بورا ژوندي کو ثم لنحضرنهم بیا بدوی را حاضر کوټول حول جهنم چاپیر د جهنم جسیل په ګروپونو کې. ثم لننزعن بیا براو باسمونگا من کل شیعت د هر گروپنا. ثم لننزعن بیا براو باسمون د هر گروپنا. ایهم اشد علی الرحمن چکم یو دوی زیاد مضبوط په مقابله د رحمان کې عتیل د سرکشه په اعتبار چې څوک ډیر سرکشو. یعنی معنا دا چې بکس لاټ بورا بار چې دغه پلانې راو باسه دی گروپنا د خپل دا ډېر حرامي دی راو باسه دغه پلانې راو باسه. ایهم اشد علی الرحمن عتیل. ثم لنحن عالم ابیا یقینا مونگا خپو یو پی جنوا کسان هم اولا بها چې هغه حق لري بیا د جهنم سیدی اند داخله په اعتبار دوی معنا خطا کیږي نه د جهنم مستحقین بس ریخ خپل ځای کې ګرم پراتی. ورپسې الله وای چې وا ان منکم الا واردها انشتر تاسو کې هیڅ یو کس الا واردها مگر واردی دل کې د جهنم دی. نو الله تعالی ته ایکسپشن ورکړ. الله تعالی وای ک نیک دی ک بد دی ټول به جهنم ته وزل واردی څه بکیږي جهنم ته وزل واردی دي. تا مونږه پدا مين لټرری پښتو کې هم دا لفظ استعمالو اصل د عربی لفظ دی واردات او صادرات. واردات او صادرات یعنی انکمنگ او آؤٹ گوئنگ. وارد مانا انکمنگ اور صادر مانا آؤٹ گوئنگ. صحیح. الموارد والمصادر الموارد امپورٹ ایکسپورٹ. اللہ تعالیٰ فرمائی چې دا ټول خلق به یو ځل جهنم ته واردېږي ځکه جنت ته لار هی د جهنم د پاسه تللی ده. دا ته ولیکه همون کې ورته صراط څه شي صراط. نو دا صراط برج تر جهنم د پاسه فل صراط دا جهنم د پاسه ده. او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د جهنم لمبه پورې صراط تر رسي. د صراط پورې د جهنم لمبه دا صراط تر رسي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د قوي ایمان خلق دا په دې پل باندې داسې تیر شي کل برق الخاطف لکه د اسمان پړق. اسمان پړق څنګه برښنا بلې درجه والا هغه په داسې تیر شي لکه یو تیز رایډر سور لکه یو تیز سور. او حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کمزور بندو په داسې پوری شي لکه سور نری میږي چې څنګه رواني. سور نری میږي چې څنګه رواني. صحیح صحیح. او حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې اوس جنت خود پاکانو ځای دی هغه ته الله تعالی خلق بوزي 100% پیور. دا ولیکه چې جنت ته خلق الله بوزي څنګه اوس 100% پیور خو پیغمبراني یا د اعلی درجه اولیاء الله وي
دا اعلی درجه اولیاء الله به نو اسکم خلق چې دا غي ګناونه شتا دای ډنګس دي دا شیشه به کیسه ډنګس نو ست چې موټر راولي او دا د پینټ یا ډنګ کاری پکې نو څه کوي ولا میکانیک ته بوزي ډنګ ته وباسي پینټر ته ورکی پینټیو کی نو بیا یې جوړ سیل تراو باسي صحیح شو بیا هغه یې خرڅولو تیار شي خرڅولو ته نو اوس دا ګناهونه دا ډنګ ته ګناهونه سړي دا ډنګ دي دا د جهنم اور باغ ډنګ شو باسي ګناګار مسلمان ته عذاب نه دی دغه پر ریپیر دی د ګناګار مسلمان د پر د جهنم اور څه شه دی وایا اصلاح دا ډنګ شو باسل دی کافر د پر عذاب دی د ګناګار مسلمان د پر اصلاح دا ډنګ شو باسل دی او حضور اسلام فرمایي چې د جهنم نه بیا دا ګناګار مسلمان راوځي نو د دینه په اخوا یو نهر دی هغه ته وی نهر الحیات لایف ریور سوې ورته نهر الحیات لایف ریور نو دې خلکو لبا هغه کې یو شاور ورکی دغه پینټ دی دنټونه وته اوسه پینټ دی نو بچی دای کې یو شاور والی حضور اسلام فرمایي داسې شاینینګ بشي کل بدر الکامل لکه د سوال سم سپوږمۍ نو 100 ها یس فاینل ټچ نو بس داسې شاینینګ بشي نو اوس دې معنا دارا ها دغه وګوره دغه چې گویا اوس 100% perfection now they will go to Jannah صحیح اوس خلک بداسي چې دا غي ډنس په ډیر لګ وي دا ودی ته دا ډنس په هغه فرق نشته نو ته ولا نه دي کوم کې ډنس دی راځي به څه بټای ته نه باسي اسه کوي دا هغه د اور بټای ته نه باسي صحیح چې باندې برابر کی او بعضی داسې چې هغه داسې معمولی سټک باندې معمولی کارو کی صحیح هغه باندې برابر شي صحیح اور ایک مالک نان ریپیربل رہا ہے فالتا ریپیربل دی اگر کافران نان ریپیربل دی تو بس اگر بھی حالتا جنگ اور رہی کافران چی دے بھی اصلی اگر نان ریپیربل دی جہنم چی دے جنگ چاڑ دے بس دی کہ اور رہی بے تپوس نشتا نوز دا وارو وارو ڈینسلیاں گناہونا نو دا گناہ پا موجود ہے کہ انسان جنت تک لینے شی مسلمان ذکر دا کو ڈوٹ دے فلتے ورسرا گن دے ورسرا نو گن سره خو دې دا ډنټ پته وبس نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې څه ډنټ خدا سي دي چې الله تعالی د صراط نه وړاندې هغه معافی سره وبس څوکي معافی سره لکه نو والا وبې انسان سره چې نو صحیح that's okay صحیح هغه معافی سره وباسي څه داسې دي چې هغه دا د سټک یو ټک پکار دی حضور اسلام فرمائی دا جہنم لمبی چی راقی امام مسلم حدیث روایت کرے لہا کلالیبو مثل شوک السعدان یو بوٹے دے پا دی امسکا بانے خور بھی پا دا خوشک علاقے کی گی شڑا خوشک علاقے کی گی منگوارتا مرکونڈے وائیو چی تاس ورد سوائے دا غیر آسی غرصری ہونے اغزیوی دو قلی دا غارزو دا اغزی دو قلی پر صحیح دا اغزی چیوی تا دا سے دا سے کوکر بندی یعنی دا سے آتوشے بندی دوڑ طرفنا کنڈ بندی تو چاہیے نو پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ اگر لمبے دا جہنم رضی لحا کلالی و مثل شوک السعدان دا غیب دو خلیوی و دا سے مکنڈی وی لکہ دا مرکنڈے اغزی لکہ دا مرکنڈے اغزی نو سیر چان لگ ڈنٹ تے ناغل بس دا سے سرکر خواندی راکی سو اسے کش بور کی یہ لگ بیدا بدل سوچی نا خواہ نهر الحیات دے لائی پرور کے پینٹ والو اور بس دیری کی دو پینٹ بور کری چرچہ لگ جاتے غلبہ سرمن چلی چرچہ لگی نام لگ جاتے یعنی مانا دا چاہ پنشمنٹ پر دی حوالہ بانے ملاوی جو پوری کی گی با اللہ تعالیٰ من بغیر دا پنشمنٹ پر پوری کی دیر مشکل خبار تصویر ورود دا طول ثابت تے طول بزی اور پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ ہر چی قوی ایمان والا بند لے نو چی دے کل دے پولیس رات تور پورتا شی نالتا حدیث کے راضی کہ اگر جہنم اور بورتا چگل کی جز یا مومن فإن نورکا قد اطفح لابی او دا مضبوط ایمان مالکا تیز تیر شا زکستا دا ایمان لائٹ زما تپش کنتا ستا دا ایمان لائٹ زما گرمی ہے کرکلا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ پرون سیرت کلاس دا مسئلہ تیرا شا
سیرت کلاس دا مسله تیر شو چې کله د موتا جنگ له پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه له ګل 3000 آرمی وا مقابله کې 2 لک آرمی وا مقابله کې سیزر صحابه سره 3000 او چې کله دوی التقوله المعان تا نو معان کې ورته پته ولګیدا چې او دا خود انسانان دي انسانان مخلوق دي نو صحابه وایي چې پیغمبر علیه السلام ته واپس اطلاع ورکړو چې څو کوجی مونږ 3000 یو دلته قبله آرمی د مقابله کې صحیح نو چې پیغمبر علیه السلام کوي چې واپس را دي نو واپس بزو ا کوي چې زئی ور دی بن بسم الله وکړو دای مشوره وکړه دوه شپې دی مشورې لپاره حساب شو عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ حضور صلی الله علیه وسلم درې کمانډران مقرر کړو یکه بعد دی غره چې اول به کمان کې زید ابن حارثه کده شهید سی بیا به کمان کې جعفر ابن ابي طالب کاغه شهید سی بیا عبد الله ابن رواحه کاغه شهید سی بیا تاسو پر سلیکټ کړئ بیا څوک بل انو ځدالته دا یو مسله معلومه شوه پروندې ته وې ما تجزیه او تحلیل او انالیسس زادي چې کله په اهم مهم باندې روانه نو د دریو رینک لیډرشپ پکار دی صحیح چې وکم را نشي چې کېو لیډرشپ ګړبړ شي نو چې وکم پیدا نشي چې فورن اغازه اکوپای کیږي نو حضور صلی الله علیه وسلم درې لیډرشپ ورته ورکړ یو او ما دین دا چې حضور صلی الله علیه وسلم کو اف وي که شهید سی که په صحابه میسج واړي د درې وړه خلک شهیدان شي څنګه دا پیغمبر خبره ده دا سره دا پروفیسی ده د دې وړه عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ حضور علیه السلام سره صحابه د دې لشکر رخصتای د پاره تر قبا پورې راغی مسجد قبا پورې سنه الوداع پورې او چې دې رخصتول نه تقریر ورته نو په تقریر کې ورته وی لا تقدروا دوکه به نه کوئی دشمن سره هو لا تقدروا دوکه به دشمن سره نه ور کوي ولا تغيروا حمله بل دې لپاره نه کې چې لوټ مارو کوي چوره چپاول کوي سره لپاره چوره چپاول کوي چې شی مولا تراشي ولا تغيروا ولا تقتلوا وليدا ماشوم بنمړوي ولا امراتا شذ بنمړوي ولا شيخا فانيا بوډا بنمړوي ولا منعزلا بسومعته مولا ته به سنوي هغه په جنگ نه صحیح او چرچ کې بنا دي اجن څه دی نو هغه دا یعنی نان کمبیټن خلک باندې په تکلیف کوي ولا تقطعوا شجرا ولا نخلا ونی به نسو زوي نه به کټ کوي ونی به نسو زوي نه به ولا تحرقوا زروعا فصلوا ته اور ما چوي ولا تقتلوا حيوانات ولا ممړوي وعارضوا عليهم الاسلام اسلام ورته وړاندې کوي که قبول کړ بس جنگ لاړو ختم شو صحیح نو ما پرونی مرګور ته وې ما اوس دنیا را پسې مونږ ته وې مسلمانان دا غیر مهذب خلک اوس ور تهذیب خو مونږ دنیا ته انسانیت پیغمبر خو صلی الله علیه وسلم محمد رسول الله دنیا ته انسانیت خو دلته دا انسانیت محسن دی دا انسانیت محسن دی عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ چې کله پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم ول رسطیه غستا نو وی جړل نو صحابه ورته ټول ژړل خوشبخت سړیا تا خو د پیغمبر همیشه داسې مرګتیا کړې ده صحیح جانو مال له قربان کړي ته ولې ژاړي یعنی دې سفر نه یریږي کدي دشمن نه ودا یره خو زما کتاب پښتانه زما کتاب کې یره شتنه نو ژاړي ولې نو دا آیت ورته وایي چې ان منکم الا واردها پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې هیڅ داسې نشته چې داغه به جهنم ته ورود نکېږي جهنم ته راتلل نکېږي نو دا ډسپیک په پیدا باندې شروع کیږي چې یو سړی د جهنم یو ځون ته ولګي کې جنت ته نو دغه ته پیغمبر علیه السلام خو د ورود دا ذکر وکړو چې جهنم ته بټول راځي یو دې صدور را سره فکر دی چې ما ډسپیک په کم تر ته کیږي دا صحابه دې پاکان خلکو وې دا ځړم پدې چې مرګ را تر روان دي شهیدې ګمبا وې ځوان چې دا ورود می جهنم ته وشي نو چې دغه پولیس راته می ډسپیک کم پاتې چې د جهنم دې ځون ته بوزي چې جنت ته بوزي ان منکم الا واردها نشتر تاسو کې څوک مگر واره دې دن کې د جهنم دې کان علی ربک حتما مقضیا دا کار دې پرستا باندې واجب او فیصله شوی یعنی لازمن بدا کار کیږي ثم ننجي الذين اتقوا بیا بنجات ورکوا کسانو ته اتقوا چې تقوا اختیار کړی دا یعنی دې به صدور او ډسپیک شروع شي جنت طرف ته ونذر الظالمین اپری بدمونگا ظالمان فیا پدا جا
जहन्नम के जिसियन सरचप अपराध। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिhi मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा रब्बना अलहम्दुलिल्लाह बिल कुरान ज़िमना मसकना मिन कुरान मा नसीना व अल्लिमना मिनहु मा जहलना वस्कुरना तिलावतहु आना अल-लैल व आना अन-नहार। अल्लाहु खैरुल हाफ़िज़।